امارات ته راغلی دا دې کتو دې مسافر څه مخصوصه کړله چې یاره مسافر څرنګه حالات ته بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. راغلی نن په اجمان شه د نامولا بای دیرې ته راغلی او داسې د دو لاندې ولون دي او د راشه سره نوستي. به هر حال چې زه ارننه وتلم دی پله نو ورته خندل یې چې ډېر خلک ته یې سور کړي وي په سولې باندې او نن به میشتو یې سورایي په خپلې سولې باندې. مو ورته ویل چې بس ته بېدور یې سوی پته لګی شي چې دې څرنګې سولي نه دي. شایس بسم الله پکوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. પહેલાં ના હમીરે તો ډېره شکریا ده کوي ویلکم ته وي چې ته مثال میش ته امارات ته راغلی. میش په دا باندې ډېر فخر کوي شکر رسول بھائی. و هغه نه بعد غټه خبره دغه ده چې تاسې میډیا چې کومه باني شه کوم سټیج و هوست ده دغه مې ډېره شکریا ده کوي ځکه چې تاسې په واسطات سره په بانی شه حقیقت خبره ده چې کوم حالات تاسې جواد کړل د خلک غربات یا مثال داسې ورکه وشي چا نه پیسې ورکړي شي چا نه مثال نیره ځناور ورکړي یا سونا ورکړه شي الله پاک ته تاسې په وجه باندې چې کومه د هغه شی جواد شي ځکه چې هغه سړی تاسې ته دیر شي تاسې ویډیو وکړي تاسې هغه شی فیسبوک ته چیک شي په هغې وجه سره هغه شی خپل حق دوی ته میلاو شي. لکه امیر د تاسې د دغه ډېره شکریا ادا کوي و الله پاک ته تاسې ته د دغه رمضان ویر رمضان دغه دپاره دیر کړي د خلک د خدمت دپاره. بل چې تو کوم شی کې هم سټارټ کړه ده یقینا خبره دا د میر د باني خلک دپاره ډېره د فخر خبره ده. دا ډېر د کوهاټ رسا ریحان رسا نورنګ رسا ټول خلک دا دی او تو غوړ یا تو میژ وینیا چې تو مثال د لاکې رسا ریحان رسا کوهاټ رسا د خلک دغه هغه دپاره د غوړ یا نو دغه چارې باندې د الله پاک تو رسایي انشاءالله چې میر سیمره مدد وي دا دې کا په وطن شه یو بل ته واوي او ته دا دې کا چې کیمه چې راغلی د میر علمایا یې میر قدرمان یې میر عزتمان یې میر دا کوشش کوي چې انشاءالله چې میر سیمره واسطه فکیا واتو سره کوي و هغه نه بعد چې ته د وطن ته راغلی څه ټیک شله که نه امارات ته راغلی دا دې که تو دې مسافر څه مخصوصه کړله چې یاره مسافر څرنګه حالات ته تو ته څه قدر عزت یې دیر که نه یې دیر که تو سره څرنګه میلاویږي په هغه ټنډه میلاویږي په ګرم میلاویږي و هغه نه بعد د مسافر حالات د مثلا اندازه ته لګي چې څرنګه حالات یې ده. ښه دا غسول شو. ښه وطن خو خدای شته تو دوی پته وکړه چې وطن څرنګه درو لګېدو مسافر څرنګه درو لګېدل. وطن خو خدای شته چې خو که زه ووایم چې حد په تمام ده ټیک شو. بیا وې دغه بده نه په دا چې هر نمونه ترقي هر نمونه خوند هر نمونه مطلب ده چې قسمه قسم بلډینګونه او قسمه قسم روډونه او مطلب ده چې یو شین وطن شوک شوله وطن په محنت سره جوړ کړه ده. خو به هر حال چې سره سره د میژ د مسافر وړي نه چې دي که نه چې هغې سره سره تعلق ده هغې زندګي منې زه دا نه ورته ویم چې بده زندګي دو خو منې په هغه شیشه یا نشي شمېروی چې ښه زندګي دو. به هر حال زه ویم چې الله پاک ته هر چا ته حلول اسباب جوړ لري او مو اورېدلي دا وي چې مسافر چې دی هغه بار چې کومه زندګي تېروي لږ کې څه نه څه په تکلیف وي خو هغه په اورېدلی شی بیل وي او چې کوم په خپلې سترګې باندې ته حالات ووینې هغه بیل وي. نو مو په خپلې سترګې چې کوم حالات ولیدل بس زه د ټولې مسافرې وړینې ته دغه کوم چې الله پاک ته د هر چا په خپل وطن باندې د حلال رزق سبب جوړ کو. زه خو دا ویم چې میر په هر حال شه د الله پاک شکریا ادا کوي. دا هغه الله پاک موږ ته یو اسباب جوړ کړه د دې کا د رزق د ګټلی ټیک شله که نه ځکه چې میر وطن ډېر غربت ته او شکر الحمدلله زه خو په خپل ځان د الله پاک ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې یو کاس دا دی که شکر رسول بھائی په تکلیف وي مسافرتیا ګورم دا حقیقت خبره ده چې مسافرتیا هم ساخت شی بل نشته خو دغه په وجه سره خدای پاک یې په پاکستان شه مو په کیر شه لاس وته کا سون دوا درې کا سونه رزق ساوکا خوري ټیک شله که نه. و زه یو بل سوال کوم خاص کار د خپل بانی خلک ته و دا دی که چې سیمره مسافر دی چې میشتو سوی د شکر رسول بھائی سیمره احترام کوی شي قدر یې کوی شي تعاون سره کوی شي دا ویزوین چې سیمه ډېر مې وکړو دا کام ده ځکه چې دغه په وجه سره تاسې یقینا چې میشتو سوچ وکړي که نه
میشتو سے بانی سے ډېر حال کې تا یقینا خبره تا کوم چې داسې کېرې ته دیش هغه ورسو فانډي ورسو زوینه اترو چا د میشتو سے په شاک شانې په ګمون شمانې چې داسې غربات میشتو سے په بانی سے میشتو سے په کلی په دیهات شته والا پاک نن دی په وجه باندې ځکه مده یغزوي تا هغه چې کیم د دی حق یغه کېږي خدای پاک ته ورسو نر کوشش دا کوي د خاص کار می سپورت چې سیمه چا واس ودانه چې مثال ته شل ویل یا دیش یا 15 یو در هم دا ویل نه او په اخلاص سره ور کوي د پوره د الله د پوره د خدای په پاره سره ان شاء الله دغه ته الله پاک ډیر اجر درکړي نه راغوځو سوینه کا تاسو خبرای بس ډیره مهرباني ډیره شکریا جزاک الله